کمیټي به چې ټول مالتونو کې به ګرځي او په دې مالت کې به دا ترغیب ورکو د علاقې معتبر معزز شخصیت له وضو چې مشره په دې جومات کې ته خیر د اعلان وکړه چې په دې 8,000 باندې 8,000 باندې هېڅ هم نه کېږي مهرباني وکړئ که څوک 200 روپۍ ورکوي د کور په سر خیر 300 ودي کړي که څوک 300 ورکوي 400 ودي کړي بس دا خبره خو ما ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو زه ستاسو قربان یم سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي په سوکنو کې د سوشل ورک تنظیم د کور کمیټې اجلاس شو د کې څه فیصلې شوې څه خبرې اترې شوې د دې تپوس به مونږ د سوشل ورک تنظیم مشر شاهد بلال چمکني نه کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه علي جی خیر علي خیر دی شاهد بلال بھائی دا ته ووایه چې کور کمیټې کې څه فیصلې شوې او څه لپاره راغوستې وه دا میټینګ څنګه تاسو ته پته ده زمونږ چیرمین چې دی نورالامین پرنسپل صاحب چې دی ماشاءالله دین سره ډېر ریلیټډ سړی هم دی دی کې موږ د سره رابطې شوي دي او زموږ جان زیب لاله هم ناست دی زموږ ترجمان دی او نور دا ملګري هم ناست دي دا زموږ د شورا ممبران دي ټولو تاسو ته پته ده سبا د حالات داسې دي د ګرانۍ او د مهنګۍ دور دی نو اکثر موږ په دې باندې ډسکشن به کولو نن هغې عملي جامه واغشته موږ د کور کمیټي د اجلاس راغوستی دی زموږ څونه علما کرام دي څونه کاریان صاحبان دي زموږ د دین خادمان دي د دوی نن سبا تاسو ته پته ده په موږ معلومات کړي دي په هر جومات کې لکه موږ خلک چې دی نو دې کې زما هم کوتاهي شته دی کې د پرنسپل صاحب شته دی کې د جان زیب لاله شته د هر سړي خپله کوتاهي شته 6,000 7,000 8,000 روپونه زیات تنخواه چې دی د دې علیم سړي چې دی نشته زه درته وایم زه تاله د میاشتې 8,000 روپۍ درکوم او ته پې خپل کور وچلوه ما له تا 8,000 روپۍ راکوه ما ته د خپل کور چلو زه یې نشم چلولی په 6,000 هم نه چلېږي خیر دی موږ هم ټول غریب خلک یو مشران داسې کمزور دی زموږ دا نه و چې دوی 250,000 شپېته روپۍ موږ به د کلي یو میسج ورکوو د کلي مشران خالد وقار خان شهاب حاجي ثاقب الله خان بټوله الله فنجامین ناظم اصغر ناظم دې کې ما نامې شي په هغې باندې نه خفه کېږي اسلام الله ناظم خالد وقاص بی دا ټول موږ ځان سره انبوړه خلو انتخاب خان دی له موږ اوس دلته کې چې دی خپل دغه مو ټاکلو ټیم وټاکلو علم واک اختیار ورکړل دی به ځي او د ټولو مشرانو ته به وایي چې یاره په خپلو ملتونو کې کم از کم دا میسج ورکړئ چې دې علماو کرامو دا تنخواګانې زیاتې شي تا ته پته ده چې یو علم سړی چې دی هغه جمع درکوي ستا د دین خدمت کوي ستا د ماشومانو ته سبق ښیي تا ته مسلې بیانوي اختر شوکدر روجا هر قسمه دینی تقریباتو کې تا چې دی ستا دین چې دی ژوندی ساتي ستا روایات ستا اقتدار چې دی ستا هغه اخلاقیات دا ساتي او هغه ته کور کې ماشومان وږي ته ما ته ده ووایه زه دا سوشل ټیم چلوم صحیح ده اوس زما کور کې ماشومان وږي دي کپلیش لیدلي دي بجلی بل نشم ورکولی اوړه نشته زه دا ټیم چلولی شم نه والله که دومره ټیم چلوم او دا زه د دې علماو کرامو ډېر احترام په دې باندې کوم زه به مشکل کمزور یم زه جومات هم ډېر زیات نه ځم اکثر مونځ کور کې خو زه د دې علماو په دې باندې ډېر زیات قدر کوم دې پرنسپل صاحب اکثر دا خبره کوي چې د علما څونه سخت تکلیف کې دي خو دوی دغه د دین د وجې نه د خپل د وقار د وجې نه د اسلام د وجې نه چې دوی زموږ د دین خادمان دي دوی دا خبره نه ظاهروي چې ما ګینه زه ته یم چې په 8,000 روپۍ کې به خامخا دې نه هره تېروي بالکل په 8,000 روپۍ کې لکه ته یو انسان چې عقل چا کې وي که نه په 8,000 روپۍ کې به دې وخت چې د تورې چیم په 2,000 روپۍ کیلو شو اوړو کیلو اوړو په 500 روپۍ اوړو ترړه په 2,500 روپۍ ته ما ته د بجلي بیل څوک نشي جمع کولی موږ غوندې خلک چې دی دوکانونه هم دي روزګار هم دی لکه موږ یې نشو جمع کولی نو زه درته دا وایم چې لکه خیر دی د رحم معامله به وکړو د ایثار او د قربانۍ دور دی د قربانۍ وخت دی څنګه چې د نبي اسلام وخت کې چې دی زموږ انصار چې دی ولې معتبر شول الله پاک ته ولې نبي اسلام ته معتبر شول چې قرباني ورکړه په هغه مهاجرینو باندې سخت وخت و قرباني ورکړه موږ باندې دا سخت وخت دی کوم چې صاحب حیثیت خلک دي او صاحب دولت خلک دي د خپلو خزانو له خیره لږه هوا ورکړي نه کمیږي او الله پاک وایي ته مخلوق باندې رحم وکړه نو زه په تاسو باندې رحم وکړم او که ته مخلوق باندې رحم نه کوې نو الله وایي زه په تاسو باندې رحم نه کوم ځکه چې دا څومره سختي ده په دې معاشره باندې الله به دا ختمه کړي دویم میسج دې سره ټچ د علماو له به ته اوس څه دا کوئ جي موږ به جي خلکو ته سره پیغام ورکوو ښه جي هر مالت کې به ځو او معتبر سړي له به ځو په مالت کې چېرې په جومات کې خبر وکړئ چې دې علماو دا تنخواګانې زیاتې شي د دې شفیع به دغه ټول نه ښه دی سجیشن توفیق به د دې دا سجیشن ټول نه ښه دی دی وایي چې داسې میسج به ورکړو اویس خان چې چا 200 زه به هم دې کې درته ووایم چې څوک 200 روپۍ ورکوي د چندې خیر یې 300 دې ورکوي چې چا 300 ورکوي خیر یې 400 دې ورکوي فرض کا پرنسپل صاحب دې کې ډېر کار کوي دلالام چې د خپل جومات خادم دی دی وایي چې مونږ دې طریقې باندې غونډو نو باندې مونږ دا خبره کوو چې فرض کا زما کور دی ما باندې دی وایي چې 100 روپۍ کور یا 200 روپۍ کور مونږ شپږ وروڼه یو نو پکار دی چې هر یو ورور 200 ورکوي که نه صحیح ده نو که فرض کا هر یو کور ورور 200 نه ورکوي چې زمونږ کور ټوټل 200 ورکوي نو خیر دی مونږ بیا 400 وکړو 300 به وکړو نو هېڅ هم نه کېږي دې سبا د علماو دغه وشي نو په ما به 100 روپۍ زیاتې شي په ټول کور باندې او چې مالت کې
لکه 10 کوري که نه نو د مولا صاحب چې دی 300 روپۍ زیاتې شوې جی ماشاءالله ماشاءالله صحیح ده نو په ما 100 روپۍ شوې خیر دی لږ د ایثار نه کار ولې قرباني نه قسم په خدای چې له جړه ورشي یار تاسو سوچو کې زه سوچ کوم په 6,000 په 2,000 باندې والله کې اسم کېږي دې سره دویم ټچ چې دی نو د پرنسپل صاحب ور دی په مشاورت باندې چې دی دویم میسج دا دی چې سخت وخت او حالات ډېر سخت دي د یتیمانو باره کې میسج دی نو لکه موږ ټول غریب خلک یو که موږ ځان ملک هېڅ هم نشو کولی خپله ټول کمزوري موږ چې څو ناست یو تاسو ته پته ده چا هم دونه حیثیت نشته کمزوري خلک یو مونږ وایو چې په هر مالت کې زموږ په کلي کې چې دی په هر مالت کې صاحب حیثیت او صاحب اقتدار خلک شته شکیل جي صحیح ده که نه په هر مالت کې داسې خلک شته چې په ځان وغواړي نو دا کلي ټول یتیمان هم ساتلی شي نو چې نور اسم ني صرف په خپل مالت کې چې کوم یتیمان دي دی باندې به د شفقت لاس کېدی تاسو په وختي کې دا مسلې به حل شي ډېرې مسلې به حل شي دې سره اوس فرض که زه که وغواړم زه نشم کولی زه خپل غریب سړی یم زه خو که فرض که داسې یو کوري نو په دې غریبۍ کې زه سپورټ کولی شم نو که داسې هر سړی په خپل ذمهوري باندې نو هغوی به د دې خیرات زکات نه هم خلاص شي چې در په در ګرځي د هغې نه ښه ده چې ته ولې په عزت کې یو شی ورکوې نو ستا هم ثواب کېږي والله ته هم دا خبره او زموږ به دا معاشره هم لکه د بد اخلاقۍ نه او د بد کردارۍ نه او دې څیزونو هم بد شي خیر دی په دې خبره باندې سوچو کې دا ډېرې ژورې خبرې دي موږ بعضې خبرې په سوشل میډیا باندې نشو کولی خو د دې غربت نه چې کومې مسلې جوړېږي نو په دې کې موږ ټول ذمهوار یو پرنسپل صاحب ټول به موږ الله پاک په دې کې نیسي بلکې د چا وس کېږي او د چا له الله پاک حیثیت ورکړي که زما غوندې لږ کمزوره سړي که لږ داسې ډېر معتبري الله به موږ نه تپوس کوي په دې باندې که دا معاشره جوړول غواړو موږ زموږ دا ټیم چې دی سوشل ورک ټیم دی سوشل ورک دوی تاسو ته بار بار وایم چې په انګلیش کې ورته سوشل ورک وي او پښتو کې ورته خودي خدمتګار وي موږ به د معاشرې د مشاهدې د وجې نه موږ مشاهدو شو دومره لکه زموږ د سوشل ورک ټیم داسې دی چې مخکې وي دې سوشل ورک ټیم چلوي دې سره به ډېر فنډونه دې سره به ډېرې پیسې موږ تاسو ته پته هېڅ هم نشته نو خلک موږ ډېر راځي نو روزانه زموږ دې سره لکه دغه کېږي دا زه چې دا خبره کوم دا زه هسې نه کوم دا ټولې ما ته مخې ته راغلي دي نو دې نه دا شی جوړ شوی دی ما بیا ډومبی چې دی پرنسپل صاحب سره رابطه وکړه پرنسپل صاحب ټول خبره باندې پوه کړو دا زموږ چیرمین دی نو دوی وایي چې بالکل دا شی ټیک دی انشاءالله زموږ 2 میسجونه به وي او دې لپاره موږ عملي کار کوو اوس ته موږ کمیټي جوړو کمیټي به پرنسپل صاحب جوړه کړي هغه کمیټي به چې ټول مالتونو کې به ګرځي او په دې مالت کې به دا ترغیب ورکوو د علاقې معتبر معزز شخصیت له به ځو چې مشره په دې جومات کې ته خیر د اعلان وکړه چې په دې 6,000 7,000 باندې 8,000 باندې هېڅ هم نه کېږي مهرباني وکړئ که څوک 200 روپۍ ورکوي د کور په سر خیر 300 دي کړي که څوک 300 ورکوي 400 دي کړي بس دا خبره خو ما ته دا چې ووایي چې لکه زموږ رحمان ولي به ووایي چې په کوټیانو کې موږ 100 روپۍ کور غونډو نو تاسو ته پته ده په مله کوټیانو کې خو بدیم ډېره زیاته ده ماشاءالله ټول کلي بدي خو د کوټیانو بل خوا او ټول روزګاریان دي نو 100 روپۍ خو لکه ډېرې زیاتې کمې دي نو که خیر د 100 روپۍ ورکوي او هغې نه 6,000 جوړېږي مثال خبره کوم که نه نو که 200 چې کېدای شي دنه 200 جوړې شي نو په تا 100 روپۍ زیاتې شوې په کور په سر د میاشتې 100 روپۍ او د هغه غریب چې دی 6,000 زیاتې شوې نو الله به ډېر مطلب دا دی چې الله پاک به زه اخري ته یو خبر کوم ختمول بیا پرنسپل صاحب خبر کوي او ته بس مکې ولا باندې رحم وکړه الله وایي زه په تاسو باندې رحم وکړم ډېره مننه مهرباني شکریه دي نورالامین صاحب چې کوم شاهد بلال به خبرې وکړي دې باره کې به تاسو څه ویل غواړئ جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د بلال چې کله دا خبرې وشوې نو موږ خو لکه دې معامله کې لږ ټچ مې وله مو سره نو د هغوی له الله تعالی ډېر زیات صبر ورکړی دی د هغوی په لږه باندې ډېر زیات شکر ادا کوي نو لکه د دې دا مطلب نه شو چې مطلب دی د هغوی کار چلی مشکلات وي هغوی ته نو چې لږ شانتې هم زیاتې شي نو دا به د هغوی دپاره فایدهمنده وي هغوی باندې به ذهني چین و سکون نور هم ښه شي بل دا چې هغوی دین خورئ نو د دې ثواب بچی نو هغه دین خورولو کې به زمونږ هم ایسوي هغوی چې څه خوري څه څکي او سب محنت کوي نو هغه ثواب کې بچی نو مونږ هم ورسره شریک کړو نو انشاءالله زمونږ دغه ده چې کمیټي کومه مونږ جوړه کړو نو هغه بچی نو یو مونځ په یو جمعیت کې کوي والته کې به ګورو چې کوم مشران وي نو هغوی سره به کینو او یو غونډه به کوو اول خو به دا زموږ پیغام په سوشل میډیا مو رسي د دې نه علاوه مونږ هغوی سره کینو او چې کوم معتبر کسان دي هغوی به چې نو مونږ راغب کوو چې د دې استاد جي د تنخوا کې لږ شانتې مدد وکړي ډېره مننه مهرباني د سوشل ورک ټیم د دې مشرانو دا وینا ده چې د ګرانې دور دی او علماء کرام په ډېر کمه تنخوا باندې خپله ګزاره کوي نو تاسو خپل دغه چې کوم تاسو عالمانو له علماء کرامو له کوم هدیه ورکوئ هغه لږ زیاته کوي نو دې سره به د هغوی حوصله افزایي هم کېږي د آخرت ذریعه به هم جوړېږي په دې خبرو تاسو نه اجازت غواړم د الله په